أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 9 کلاس بایولوجی دا پای کې منګه تھرڈ چیپټر شروع کړی دی ناغي نوم دی بای ډایورسټي پای کې منګه درې ټاپک مکمل کړه پهله بای ډایورسټي څه ته وایي هغه مو ایکسپلین کو بیا مو سیکنډ چې دی امپورټنس اف بای ډایورسټي د بای ډایورسټي امپورټنس دی اهمیت سره دا مو وی دریم ټاپک کلاسیفیکیشن منګو وی उस क्लासिफिकेशन न पास सलोरम टॉपिक ते आगा दे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वीडियो नंबर 73 د کلاسیفیکیشن وای ګروپ بندي د جاندارو ګروپ بندي د سب بنیاد به پس کم بنیاد باندې چې منګه د جاندارو کلاسیفیکیشن کو مطلب ګروپ بندي کا بنیاد بسې په کم بیس باندې بچره د کلاسیفیکیشن کو خامخا یې سره کریکټریسټک خصوصیات په وجه صفات اوس بوټي چې دی ځناور نه بدل دي ځکه یو جاندار دي کم یو منګ کې کم یو صفات هغه ماغه کې صفات دي خو څه صفات کې سړي فرق دی ځکه هغه ته موږ پلانټ وایو موږ ته انیمل وایو بیا انیمل کې وګورئ فش چې دي او موږ یو رنګ د لایف کریکټریسټک ادا کوو خو وایي کې بیا موږ صفاتو کې سړي فرق دی دي صفات په وجه موږ سکو کلاسیفیکیشن او دا صفات دا بنیاد جوړ کو بیس جوړ کو او هغه په وجه موږ سکو کلاسیفیکیشن فرست چې دی راځي پهلا کلاسیفیکیشن چا کړو دا آغاز چا کړو او څه بنیاد یې وته خو فرست چې دی هغه ارسطوټل اوس ارسطوټل څوک دی ارسطوټل واز ا Greek philosopher and scientist in 4th century 4 BC Aristotle basically یو څه دی ساينټیست دی ساينسدان دی او د کم ملک د گریس تاسو ته ما ویلو یونان په یورپ کې دی یونان چې دی په یورپ کې دی او د اټلی سره نږدې دی اټلی بیا ترکی سره نږدې ده هغې ملک دی ګریک چې دی د هغې فلاسفر څه ته وایي چې هغه فلسفي ارسطوټل د چې دی او کم وخت کې تیر شوی د عیسی علیه السلام نه څلور سیدیانې مخکې څلور کاله نه څلور سینچریانې مخکې تیر شوی ولې عیسی علیه السلام چې کله پیدا شدو د هغې نه 400 کاله مخکې ارسطوټل دا موجود او د چې د جاندارو پهله کلاسیفیکیشن وکړو په څه بنیاد وکړو او څو ګروپ ته جوړ کړه هغه ګروپ چې دوه ته جوړ کړه دا اوس لګوایو هی مطلب ارسطوټل هی کلاسیفاید د تقسیم کړه د organism on the base of habitat فرست ارسطوټل چې دی د جاندار چې دی دا تقسیم کړه په بنیاد سو हैबिटेट څه ته وایي مسکن څه ته وایي रहने की जगह اوسېدو ځای دې په وجه هی ګروپ د چې دی ګروپ جوړ کړه د جاندارو انټو 2 دو ګروپونه جوړ کړه یو ته پلانټ وي او بل ته انیمل وي فرست د چې دی پلانټ او انیمل کې دا تقسیم کړه پلانټ او بل انیمل او په کم یو وجه باندې تقسیم کړه هیبیټیټ
هیبیټیټ څه مسکن په مسکن په وجه چې دی د څه وکړه دا تقسیم کړه. فار ایگزامپل پلانټ راوالو د پلانټ وي څه پلانټ ته وي دا ګراس دي صحیح خبره ګراس خپل ځګي کې وي واښه څه ته هرب وي هرب هغه بوټي چې هغه څه وي واړه واړه بوټي وي نازک وي جړی بوټي ورته وایي هرب دی او بل شرب دي او بیا ورپسې شرب او بل ورسره ټري په ځګي باندې هر ځای یاد کړئ دې ځای کې واښه دي دې ځای کې جړې بوټي دي دلته بوټي دي او دلته ونې دي دا په مسکن په وجه دته ګروپ تقسیم کړه. انیمل چې دی هغې په دوه کې تقسیم کړه یو ته وایي ایکویټک انیمل ایکویټک انیمل هغه چې کوم اوبو کې اوسیږي او بل ته وایي چې اوبو نه بغیر اوسیږي هغې ته وایي ټیریسټریل ټریسټریل انیمل هغې ته ټریسټریل انیمل وایي. فار ایگزامپل انسانان شو چارپای شو دوپای شو دا ټول چې دی داسې ټریسټریل انیمل دي. د په جاندار پیله تقسیم هیبیټیټ باندې وکړو خو بیا دې کې دا کلاسیفیکیشن بنیادي خو کې خو وجه هم راته هیبیټیټ وښود خو بیا دا ریجیکټ شو دا قابل قبول نه شو ځکه هغې پکې وي فش شو او ټرټل شو مگر فش او کیچوا چې دی دا مختلف جانور دي او دا په یو ځای کې نه اوسېدی شي مناسب اوبو کې وګورئ ټرټل چې دی اوبو کې موسیږي اوبو نه بار خو مایع نشي اوسېدی اوبو نه بار په دې وجه د ده دا کلاسیفیکیشن څه شو ونه منلی شو. بیا د دې نه پس چې کله مایکروسکوپ ډسکور شو او پیله دا دوه ګروپ او دا دوه ګروپونه بیا نور ګروپونه جوړ کړه نو هغې بایولوجیست چې دی لیټر مطلب دا ارسټوټل نه پس بایولوجیست چې وو بایولوجیست بگین to classify organism on the base of physical characteristic. بیا هغې نه پس ارسټوټل نه پس چې دی ساینټسټ چې دی جاندار کلاسیفیکیشن شروع کړه او د دې بنیاد چې و سو فزیکل کریکټرسټک فزیکل کریکټرسټک ته وایي چې هغه خصوصیات چې موږ ته ښکاري طبي خصوصیات چې موږ ته ښکاري په هغې وجه موږ تقسیم کړه. هغه کم کریکټرسټک و ښه ډېر و کتاب کې صرف 3 ورکړي فار ایگزامپل پیله ورکړو پروکریوټک هغه جاندار چې هغې ته موږ پروکریوټ وایو چې چا د نیوکلیس نه ممبرین نه یې تاوی هغې ته څه پروکریوټک دا یو ګروپ والا جوړ کړه. کم جاندار نه چې د نیوکلیس نه ممبرین نه و تاو هغې ته وایي نیوکلر ممبرین نه و هغې په پروکریوټک ګروپ کې کېښو او کم کې و هغې ته یوکریوټک ووایي چې کم جاندار سیل ډسکور شو سیل نه پس بیا چې د نیوکلیس وکتو د نیوکلیس نه چاپیره ممبرین تاو هغې ته یوکریوټک ګروپ کې کېښول او چې کم نه نو تاو هغې پروکریوټک څنګه بیکټیریا شوه څه دارنګې ساینو بیکټیریا شو دا بیکټیریا اقسام دي دا بل ګروپ کې کېښود دې ته وایي فزیکل کریکټر. بل چې تاسو ته پته راغی داسې جاندار چې هغه په یو سیل باندې مشتمل وي هغې ته یوني سلولر وي او داسې جاندار چې هغه د ډېر سیلونو نه مشتمل هغې ته څه وایي منټي سیلولر دا دویم فزیکل کریکټر په دې باندې دا تقسیم کړه. دریم چې دی هغه کم جاندار خپله خوراک تیاری تاسو ته پته راغی ته وایي آټوټروپک باندې تقسیم کړه او چې کوم خوراک خپله نه تیاری هغې ته وایي هیټروټروپک په دې باندې دا جاندار تقسیم کړو. خو بیا ماډرن دا د ارسټوټل نه پس ماډرن دارنګې ګروپونه جوړ کړه کم یوکریوټک و هغې ته انیمل چې دی هغې ته کینډم انیمیلیا وایي کینډم پلانټیا وایي او چې کوم پروکریوټک وي تاسو ته پته کینډم مونیرا وه. بیا یوني سلولر پکې جوړ شو دارنګې ګروپونه ورو جوړېده. خو اوس ماډرن نن سبا موږ جاندار کلاسیفای کوو په 6 خصوصیات باندې. دا 6 خصوصیات کم جاندار کې موږ ګروپونه بیا جوړو
وګورو دیجا یو جاندار نوی ډسکور شو کورونا ته اوس وګورئ کورونا وایرس اوس کورونا چې دی دا وایرس کې واچول څنګه یې واچول جینیټکس په وجه اوس راځي دا لږ بیانو اوس ماډرن چې دی modern classification جدید classification is based دی بنیاد دی on the first دی په genetics په وجه genetics ما تاسو ته وی په genes په وجه DNA په وجه DNA بس دا ولیکي DNA RNA چا کې RNA او DNA موجودو دا په پاغي ګروپ کې بیا موږ جینیټکس خصوصیات په وجه د تقسیمو بل اناټومي مخکې ماته ویلي اناټومي څه ته وایي چې کله جاندار موږ دننه چې دی د دې څوکو کټایي وکړو دننه د آرګن سټډي کوو د دې ټیشو سټډي کوو هغې ته څه اناټومي چا چې اناټومي بل جاندار نه اناټومي نه ډفرنس و دا په هغې خصوصیات باندې بیا موږ دا څه کوو تقسیمو څه جاندار چې دی هغه موږ فیزیولوژي په وجه ډفرنس کوو چا چې فیزیولوژي څه وي ډفرنس وي او د بل فیزیولوژي ډفرنس وي فیزیولوژي څه دی عمل د آرګن عملونه چې دی هغه بدل وي هر یو عمل چې دی هغه ډفرنس کوي آرګن پای وجه موږ څه کوو کلاسیفیکیشن کوو فار ایگزامپل دې کې راته زه داسې وایم اوس مرغۍ د هغه مالوزي ټیک ده دارنګې د ماشې دی مچ دی دا مالوزي اوس څوک د مرغۍ او چې ماشې او مچ چې دی اولوزي خو یو دا یو ګروپ کې کیدو نه دا اولوتل چې دی دا یو رنګي خصوصیات دي خو بیا د دې د فیزیولوژي او اناټومي د دوانو ډفرنس دي ځکه دا موږ یو ګروپ کې ایښی دی او دا بل موږ ګروپ بل کې ایښی دی مطلب دا موږ مرغۍ په برډز ګروپ کې ایښي دي او چې کوم د حشرات دي دا موږ په بل ګروپ کې ایښي دا په څه وجه اناټومي او فیزیولوژي بل چې دی ایولوشنري هسټري په وجه اوس ایولوشنري هسټري څه ته وایي موږ وایو چې انسان چې کوم نن سبا موجود دی د دو اباو اجداد چې دی ساینټیسټ وایي دا د شادو نه راغلی مطلب انسان پهله شادو شکل کې و شادو نه چې دی رو انسان کې چینجز راتله او نن سبا څه کې انسان دی خو د اباو اجداد څه دي شادو ده دې ته څه وایو ایولوشنري په ایولوشنري په وجه موږ کلاسیفیکیشن کوو اناټومي په وجه کوو فیزیولوژي په وجه کوو جینیټکس په وجه کوو دوه مخه ووایي هیبیټیټ په وجه کوو مسکن په وجه او بل چې دی زموږ سره فار ایگزامپل هغې ته فزیکل یا مارفالوجي چې کوم فزیکل کریکټر هغې ته وایي مارفالوجیکل موږ څه کوو جاندارو تقسیمو چا یو رنګي مارفالوجي یو ګروپ کې کېده چا بل رنګي مارفالوجي بل ګروپ کې کېده اوس د ګروپ له بیا موږ نومونه هم ورکړي تاسو به وایي پهله کینډم دی کینډم نه پس بیا سره راځي فایلم نه پس راځي کلاس نه پس آرډر بیا فیملی او بیا جینس او بیا لاس وان از سپیشي دا کلاسونه نومونه دي دا د ګروپونو نومونه دي دا به انشاءالله وایو خو نن موږ وایي د کلاسیفیکیشن بنیاد په څه وجه کوو په هیبیټیټ په وجه کوو مسکن په وجه کوو مارفالوجي په وجه کوو څنګه موږ یوني سیلولر وایي منټي سیلولر وایي اټوټراپیک مو وایي هیټروټراپیک وایي دې ته مارفالوجي وایي ایولوشنري په بیس کوو ایولوشنري وایي موږ نن سبا کم جاندار دی هغه خپل اباو اجداد نه چې دی دا راغلی دا بیا موږ ته څنګه پته لګي بای د هیل آفو موږ د اناټومي فیزیولوژي ګورو د انسان او د هغې اباو اجداد اناټومي فیزیولوژي ګورو یو رنګ یو موږ وایي دا انسان د ایولوشنري چا نه دی د شادو نه دی فار ایگزامپل دا تاسو دغه وګورئ چمچکۍ د پوره دغه چې دی فزیکل کرکټر د اباو اجداد سي جراف دی چې کوم یو مخکې تیر شوي دغه والا ډایناسور او دوی ته وګورئ د دوی یو رنګې څه دي کرکټرز دي موږ وایو د دې اباو اجداد ډایناسورس دي
دارنګه جینیټکس په وجه موږ کلاسیفیکیشن کوو مطلب ډي ان اے چا کې موجود وي هغه به یو ګروپ کې جوړ کړو چا کې آر ان اے موجود وي یا به بل ګروپ کې جوړ کړو دا شپږ خصوصیات په وجه موږ څه کوو کلاسیفیکیشن کوو دې شپږ خصوصیات څه وي دا بیسس دي دا د بنیاد دي د څه کلاسیفیکیشن خو دا خو شو ویډیو نمبر 74 کې وایو د ایم آف کلاسیفیکیشن دا کلاسیفیکیشن ولیکو د مقصد زموږ مقصد څه دی د مقصد چې ان شاء الله 74 کې وایو آی پر اجازه راکړئ خدا حافظ